بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ راغلي یو درې ملګري شندګل مولانا انور شاه. نن تاریخ دی 9 سپتمبر، مطلب یې نهمې میاشتې، نهم تاریخ دی 2025 صبحي څه اته نیمې بجو کې د ولري. خیر زمان صاحب والد وفات و، نن یې څلورمه ورځ ده او بس دا شونتې شندګل به یې کوم ځای له مونږ وختو؟ پلوړې لار وختلو. مین سړک نه څه دوې نیمې ګنټې مزال دی، غره په ټاپ باندې سړک هم ختلی دی. په بدقسمتۍ نه ډېر انتهایي خراب دی، داسې څه نه څه زوی کې پوخ دی. مولانا صاحب څه تاثرات دي؟ خپل علاقه رو ماشاءالله نصیب یې شه او بسر سړک انشاءالله یې ډېره زیاتره سړک یې جوړ دی که ډېر ویګا مونږ په کم په 3 بجې شل کم 3 بجې د سپاس پینکا بریسف طلب نه روان شو. دا شونې باړه جی ټي روډ او بیا چرسدا مردان سودم رستم بیا بنیر خو ایوان چې هغه له راورسېدو سواړی بازار له سواړی بازار کې مې شپه وکړله. سهار وختي 5:30 بجې کې مونږ د یو ځای نه روان شو. شندګل صاحب ته څه تاثرات؟ الحمدلله ډېر مزېدار ښکلی او خوندور ژوند و. سفر خو لږ ټکن و، لږ پښیماني وه پکې، خو بیا هم ها شندګل بھائی ټکن و او انجویمنټ هم پکې ډېر و. نور داسې څه چینج ته ولده میلو کې نه چینج خو پکې ډېر زیات دی. خلک چې وګورې خصوصا مشران یې چې وګورې که نه ډېر مینه ناک او ډېر خدمتي، ډېر داسې د اخلاص نه ډک هغه د زړې زمانې والا خلکو هغه رنګ دی پکې او خوند دی پکې ماشاءالله. دلته کرکیله داسې توچ شول ده چې کرل کېږي؟ ډېرې داسې خاص خو موږ چې ونه بله خو هم جوار دی او جوار هم پټي هم نشته، بس داسې یو په غره کې یو کوټه یې جوړ کړی وي، جوار وي او پکې داسې هغه موږ ورته لوبیاګانې وي، هغه هم چې یو نیم په نظر راغللی د دغې خصوصي کومه خپله هغه میوه چې روفروټ وي غوزوان دي، خو غوزوان ډېر په نظر رانغلل. امبلوک دی پکې، زیړ امبلوک، سور امبلوک، جاپاني امبلوک، دغه دواړه هم دي پکې. نو روان یو لا رسېدلي نه یو، په لار کې مولانا صاحب د پلور د الله جنتونه نصیب کړي او ګله روان یو، نو لا رسېدلي نه یو، بس داسې کې یو 10 منټه کې یو انشاءالله. اوس په دا لونده لوکالګر وخلو. د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده. د مومندو باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته. په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که. د ادم او د درخو پوښتنه وکړه، پېښور دره کوهاټ درنه هېر نه شي. د هنګو د دواو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه. د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بلو مازدیګر درنه هېر نه شي. د وزیرو او بلوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي. د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کورمې خور ته د هغې د سرو لاسو زمان مولانا شندګل ورور او راغلي یو بنیر له او دا مخامخ چې کوم یې وریځې دی شي دا د پښتونخوا ایلم غر دی او ډېر ښکلی زوی. غرونو به راواوړې. د خیبر د بریدو پوښتنه وکړه، د خاطرو به خاطر وکړې. د خاطرو به خاطر وکړې. د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د سلمان په جګو سوکو سلام وایه. د شریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه. د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه، په قلار مې یوسه ثوابۍ ته. د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده. د مومندو باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته. په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که. د ادم او د درخو پوښتنه وکړه،
پېښور دره کوهاټ درنه هېر نه شي د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او ځه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه د میرلي د ورشو خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطرو به خاطر وکړي د خاطر